الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. انتهي محترم اوریدونکو کتونکو ستاسو په علم کې دا چې نن زمونږ او د وحدان صاحب د په منځ کې مناظره په مسله د استشفاء عند قبر النبي صلی الله علیه وسلم سره ده. ما نه مخکې صدرانو صاحبانو تاسو ته شرایط موضوع پوره تفصیلات واوروله، ستاسو مخې ته راوستل. زه به اول نمبر کې دعوه او اول نمبر کې ما خپله دعوه دیو ته ورم کړله، همدغه ما سره په بل کاغذ لیکلي. زه به څو وضاحتونه د خپل طرف نه وکړم او وحدان صاحب ته به درخواست وکړم چې زما خبرې به غور سره واوري، چې ځکه د کومو خبرو زه وضاحت وکړم چې وروسته به د هغې په موږ باندې الزام ونه لګېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. دعوه د اهلسنت والجماعت علماء دیوبند د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته د حاضرۍ په وخت کې د شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. سله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارک ته ورشي، حج ته لاړ شي، عمرې ته لاړ شي، بیا مدینه منورې ته الله انسان ته توفیق ورکړي ورشي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارک ته چې ورشي هلته سلام عرض کړي. څنګه چې فقهای کرامو محدثینو دې ټولو سلام درخواست لیکلی دي، هلته سلام عرض کول لیکلی دي، دې سره د شفاعت درخواست عرض کول هم لیکلی دي. نو دغه ما ولیکل چې د شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. فقهای امت دا خبره مونږ د ځان نه کوو، فقهای امت ذمہ دار خلک چې کوم دي، مونږ به ان شاء الله ورځ په دې کې د معتزله غونته کې د خوارجو غونته کې خپل استدلالات نه کوو. کوم چې فقهاو لیکلي، کوم چې محدثینو لیکلي، کوم چې مفسرینو لیکلي دي عقب وایو ان شاء الله. فقهای امت محدثینو او اکابرین دیوبند په آداب زیارت کې په واضح الفاظ سره مسله لیکلي ده. دویم نمبر مولوی صاحب وضاحت نمبر 1 د قبر خواته د حاضرۍ په دوران کې د شفاعت درخواست کول، یعنی د استشفاء د قبر نو کوم چې مونږ ویلا دا مونږ مستحب مستحسن ګڼو، فرض واجب یا سنت نه ګڼو، ضروري نه ګڼو. دویم وضاحت نبی علیہ السلام ته د لری نه غیبانه چغې وهل اوازونه کول برابر خبره ده که قبل الوفات یعنی دنیوي ظاهري ژوند کې یا بعد الوفات یعنی برزخي ژوند کې. په دې عقیده چې هغوی عادتا اوري دا مونږ شرک ګڼو. په دې باندې زمونږ هغه یوه مناظره هم شوې ده په ریکارډ باندې. نمبر 3 مونږ مشکل کشا او حاجت روا صرف یو الله ګڼو، لہذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر لورتلل او مرادونه او حاجتونه ته غوښتل چې ما دا زما مدد وکا یا ما وبخا یا دا قسمه سوالونه کول دا مونږ شرک ګڼو، لہذا چې بیا دغه څه قسمه دلایل پیش کولو ضرورت بني. وضاحت نمبر 4 رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دنیوي ظاهري ژوند کې هم څوک راغلي او د دعا او د شفاعت درخواست یې کړی، نبی علیه السلام د هغوی دپاره د الله نه دعا غوښتلې ده. څنګه چې په ګڼو حدیثو کې د دې ذکر راغلی دی، قرآن مجید کې هم ذکر دی، حکم دی باقاعده، او دا شرک نه دی. نو دغسې د هغوی قبر مبارک ته د حاضرۍ دوران کې د شفاعت او د مغفرت درخواست کول هم شرک نه دی. وضاحت نمبر 5 نبی علیه السلام ته د دعا درخواست کول چې تاسو زما دپاره د الله نه وغواړئ دا جدا امر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې څوک راغلي د الله پیغمبره ما دپاره د الله نه بخښنه وغواړه، یا روزي مبارکې ته راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما دپاره د الله نه وغواړه، دا جدا خبره ده. دویم او د نبی علیه السلام نه غوښتل چې ته زما مغفرت وکړه یا پلانکې حاجت مې پوره کړه، دا جدا امر دی. اول جایز دی او ثاني شرک دی، لہذا دواړه ګډوډول نه دي پکار. شپږم نمبر د استدلال لپاره زم چې کوم آیات وایم ان شاء الله ورځ زبر استدلال لپاره مسلم حضرات پیش کوم چې زمونږ استاد په منځ کې مسلمي دا به په تاسو باندې لازم وي چې کوم یو آیات پیش کوئ د هغې د لاندې به یو مسلم مفسر ښایي چې د استدلال کړی دی، ځکه هغه به نه کوو چې دعوه یو څیز وي او دلیل پې بل سره راوړو. دویم نمبر ما دعوه چونکې ذکر لله زه به بیا خلاصوم چې د رسول الله صلی قبر مبارک روزي مبارک ته د حاضرۍ دوران کې څنګه چې سلام عرض کول دا مستحب دي، سلام عرض کول مسنون دي، دغسې د شفاعت درخواست کول دا ورسره مستحسن او مستحب دي، جایز ورته وایو مونږ او ټولو فقهاو لیکلي. زه په هغې د ځان نه استدلال نه کوم. اول نمبر دا زما سره قرآن مجید دی، پاره نمبر 5 سورة النساء آیت نمبر 64 دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، او کله چې دیو په خپل ځانونو باندې ظلم کړو
جاءو راغلی وی دیوتا تفستغفر الله بخنه وختلی وی د الله تعالی نم واستغفر لهم الرسول بخنه وختلی وی دیو د پاره رسول ته راغلی وی ورته زمونږ د پاره د الله نه بخنه وغواړه لوجد الله تواب الرحیم نو خامخا به مونته وی الله تعالی توبه قبلون کې رحم کوونکې مولوی صاحب دا زمونږ استاد سند د بنیاد دردارلوم دیوبند بانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتي رحم الله دی وی که څوک دا آیات د دنیا سره خاص کوي دا د قرآن د نص د صرف د دنیوي ظاهري ژوند سره خاص کوي روزي مبارکې خواته راتلل او درخواست کول د دین هغه مستثنا کوي وای دا د قرآن د نص نه انکار کوي وایو رسپه نمبر 5253 ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك क्योंकि इसमें किसी की तखसीस नहीं आपके हमासर हो या बात की उम्मती हो د صحابو سره خاص نه لږ صحابي به راځي د دعا درخواست وکړي بلکې رستدي خلک هم روزي مبارک تراتلی شي دعا درخواست کول شي اور تخصیص ہو تو کیوں کہ ہو کہ تخصیص بھی نہ ولی آپ کا وجود تربیت تمام امت کے لیے ایسا یکساں رحمت ہے کہ پچھلی امتیوں کا آپ کی خدمت میں آنا اور استغفار کرنا اور کرانا جب ہی متصور ہے کہ آپ قبر میں زندہ ہو اور اگر اہل عصر کے ساتھ ہی فضیلت محسوس تھی تو آیت النبی اولا بالمؤمنین من نفسهم کہ دونوں جملے جدا جدا آپ کے حد پر ایسے طرح دلالت کرتے کہ انشاءاللہ قرآن کے ماننے والوں کو تو گنجائش انکار نہیں رہتی مولانا نانوتی سے حجت الاسلام فرمائی دا قرآن دا منون کو دا پارا دا انکار حصہ اگر گنجائش نشترے دویم نمبر مولی سے زبا استلال پیشکوم مخ کی وہ صرف یہ وقائد ستاسو مخی ترا علماء دا تقریباً چی تمام علماء کرامو کلے دے او دا قائدہ تمام اصولیونو لکلی دا زبې د علامه کوثري او د امام عابد سندري مولا په حواله سره دلته ذکر کما د قران مجید آیات ولوستو دا غي د لاندې ټولو د لیکلي دي وترك المطلق على اطلاقه مما اتفق عليه اهل الحق والتقييد لا يكون الا بحجه مطلق په خپل اطلاق باندې جاری کولش په دې باندې اتفاق د اصوليين او د تمام اهل حق او مطلق چې دی هغه مقید کول چیرې دا د دنیا سره دنیوي ظاهري ژوند سره خاص وو وروسته برزخ سره نه دی وایي دا دلیل غواړي قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل هم دغسې غواړي څنګه چې مونږ پیش کړی دی لهذا د دې خیال ساته یو ما ابي حیات پیش کړی استدلال لپاره دویم نمبر معرف القرآن د مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان د دې جلد نمبر دی مولوی صاحب 2 صفحه نمبر د 517 یہ آیات اگرچہ خاص واقع منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکلا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دے اس کی مغفرت ضرور ہو جائیں گے اور آن وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتے تھے اس طرح آج بے روز اقدس پر حاضری سے حکم ہے ویلدین ضابطہ معلوم مشوق د نبی اسلام خدمت حاضر اور دعا د مغفرت درخواست ہو کہ نبی اسلام اللہ مغفرت دعا ہو کہ مغفرت بھی اللہ کی اور نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر څنګه چې په دنیوي ظاهري ژوند کې وا تک قسینه نم روزي مبارک کې تو ورتلل دا کیږي مولوی صاحب کې د تاسو شرک کوي مفتی شفیع صاحب رحم الله تسوي واضح کوي دریم نمبر مولوی صاحب دا یو بل دیو بندې په شو اله سنن جل نمبر 10 صفحه نمبر 458 میں دقه پیش کې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم ووجه الاستدلال بانه صلی الله علیه وسلم حي في قبره بعد موته كما في الحديث الانبياء الى اخره بيوي فثبت ان حكم الايه باق بعد وفاه صلی الله تفصیلی دلائل راوړي به ثابت ده شو چې بهش که حکم د دې باقی د رستر وفات د نبی علیہ السلام فينبغي لمن ظلم نفسه ان يزور قبره ويستغفر الله عنده ويستغفر له الرسول پس پکار دی چې چا په خپل ځان باندې ظلم کړي چې زیارت وکړي د قبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم او بخنه وغواړي د الله نه او بخنه وغواړي دغه لپاره رسول دا علامه عثماني لیکي زمونږ استاد د نیکه حیثیت لري نن به خپل نیکه د خپل پلار روحاني نه انکار نه کوو مولوی صاحب دا زما سره مولانا رشید احمد صاحب دی حسن الفتاوا مولوی صاحب د دې صفحه نمبر 561 دا دیم لیکي د قیات نه پس بده ان حکم الایات باق بعد وفات صلی الله علیه وسلم پیم بغیر من ظلم نفسه ای یزور قبره ويستغفر الله عنده فاستغفر لهم الرسول او د قیات نه به استدلال کوي دا مولوی صاحب زما سره تفسیر قرطبی دی تقریبا تمام مفسرین څومره چې سلف دي څومره چې زمونږ کابیر دي مولوی صاحب هغه ټول واقع د عربي د لاندې نقل کړي د آیات بغیر څه قسمه نکیر او بیا دغه نه استدلال کوي ولو انهم ظلموا په هغې باندې روایت راوړي دا تفسیر قرطبي دی د دې جلد نمبر 6 دی مولوی صاحب صفحه 4 نمبر 439 دی دغه نه استدلال کوي دغه رنګ مولوی صاحب تفسیر د بحر المحیط جلد 3 صفحه 296 میں استدلال کوي شعب الایمان کې دغه آیات راوړي امام بیهقی مشهور محدث صفحه نمبر
1517 په دغه کې استدلال کوي. همدغه رنګ مولوي صاحب شفاء السقام امام مالک رحم الله نه استدلال نقل کوي. صفحه نمبر 214 امام مالک رحم الله د آیات نقل کور دین استدلال مولوي صاحب د زما سره وفاء الوفا جلد 4 صفحه نمبر 215 هم د دغه آیات نه د هغه زماني محدث دغه زماني مفسر ورنه استدلال کوي. همدغه رنګ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مفتي صاحب ته خو زه اولنۍ خبره دا کوم چې تاسو چې کومه دعوه پیش کړه په دعوه کې مدارک د موضوع دپاره د محمول د ثبوت په ځای باندې تاسو ولا حکم ثابت حالانکې دا ستاسو دا کتاب دی د ساجد نقشبندي صاحب لیکلی دی او ستاسو کومه مناظره شوې وه په کرامات اختیاري او غیر اختیاري باندې دې کې تاسو اول موضوع محمول له ثابت کړی دی. مسله خو دلته کې ستاسو په دغه باندې د په انکار باندې د نو محمول مو موضوع نه نفي کړی دی او لاندې مو بیا حکم لګولی دی او دلته تاسو تداخل وکړو د موضوع د محمول د موضوع د ثبوت په ځای باندې تاسو حکم ثابت کړو د موضوع دپاره. دا د علم المناظرې په رو سره صحیح خبره نه ده. اولنۍ خبره دا ده چې تاسو دا خبره وکړه چې مونږ د نبي صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې د شفاعت درخواست مستحسن او مستحب ګڼو. دا زما سره خلاصه کیدانی ده. دا د فقه یو کتاب دی. دې کې په صفحه نمبر 4 کې دی لیکلي والمستحب مستحب دې ته ویل کېږي ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم مرة وترکه اخرى وما احبه السلف. مستحب دې ته ویل کېږي چې هغه نبي صلی الله علیه وسلم یو ځل کړی او بل ځل یې پرېښودلی او سلفو دا محبوب ګرځولی. نو ته به ما د یو ځل دا قول د الله د نبي نه اوښی او انشاءالله زما په دعوه کې به هم دا خبرې چې د الله د نبي نه دا ثابت نه دي د صحابه کرامو نه ثابت نه دي د قرآن نه صراحتا ثابت نه دي چې لفظ د استشفای د عند قبر النبي تذکری او د هغې سره د شفاعت ثبوت د الله د نبي دپاره شوی دا انشاءالله العزیز دا زما دعوه ده د اول نه تر اخرې پورې به زه دا وایم دا ما د ثابت نه کوي انشاءالله. د هغې نه بعد زه بله خبره دا کوم ستا ډېرې خبرې هغه په خپل ځای باندې لاړې خو زه یو تپوس کوم دې مولانا صاحب دا کتاب لیکلی دی او ستاسو به ورسره ملګرتیا یي تعاون به یي ځکه چې ستاسو دغه یې ورسره لیکلی از افاده ستاسو د طرفه چې دی د دې یو قسم توثیق دی په دې باندې دې کې دې لیکلي دي اول یې لیکلي استمداد د استمداد په اقسامو کې بیا لیکلي توسل د توسل په اقسامو کې بیا لیکلي استشفا. ګویا استمداد مقسم دی یو قسم استشفا بلې توسل دی بیا چې بزرګانو د توسل د قسم د لاندې تا استشفا دی راوسته نو ګوره دا یاد ساته د یو مقسم د اقسام په خپل مابین کې د یو بل سره تضادي استمداد مقسم او اقسامو کې تضاد پکارو او تا بیا قسیم د شی دا د قسم د شی وګرځو چې کله دی دا توسل د لاندې استشفا راوسته د دې جواب به علمي جواب وکړي. یو خبره دا ده په دې کې دا خبره وکړل شوه چې دا استشفا د توسل قسم دی او دا نور الحسن شاه بخاري صاحب ستاسو مشر دی توحید اور شرک کی حقیقت دی کتاب کې دی لیکي وای بزرگانو یہ توسل شفاعت کی قسم ہے دې دا شفاعت مقسم ګرځي توسل ولا قسم ګرځي او دلته کې دا مولانا صاحب لګېدلی دی د توسل مقسم ګرځول شفاعت ولا قسم ګرځول اوس بلې خبرې ته وکړې د دې دواړو نه یو خبره دا معلومه شوه چې تاسو توسل استشفا په منځ کې قول د ترادف کوئ د دې نه دا خبره معلومه شوه. حالن کې په دې کتاب کې دا شیخ سرفراز صفدر صاحب په تسکین الصدور کې دی په دې صفحه کې لیکي وای بزرگانو شفاعت کی درخواست قبر کے قریب ہونی چاہیے او بیا لکھی توسل کے اغید پارا قبر کے پاس حاضری کی تخصیص کی کوئی وجہ نہیں په توسل کې بزرگانو دا ضروری نه ده چې قبر خواله بزي هغه بعید نم کولی شي قریب نم کولی شي او په دې ځای کې تاسو دا دواړه یو شی ومنو نو زه اوس تاسو ته دا وایم دا استشفا د بعید نه ته په دې کې قایل کېږي که نه قایل کېږي ولې توسل خو به ته د بعید نه قایلې د دې خبرو جواب به راکړي. د هغې نه بعد زه بله خبره دا کوم چې ته وې چې شیخ قاسم نانوتي صاحب د دغې آیت نه استدلال کړی زه خو اولنۍ خبره دا کوم دا زما سره د شیخ قاسم نانوتي صاحب کتاب دی آب حیات په دې کې دی لیکي رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات دنیاوی علی الاتصال اب تک برابر مستمر ہے اس میں انقطاع تبدل و تغییر جیسی حیات دنیاوی سے حیات برزخی ہو جانا واقع نہیں ہوا. دا په دې کتاب کې شیخ قاسم نانوتي صاحب دا لیکلي دی خو ګوره په دې کتاب کې تا چې دی به ما ته په پېښور په مناظره کې د دې نه د فتوا پیش کوله چې په دې کې د په ده باندې فتوا ورکړې ده چې په دې سړي پسې مونځ نه کېږي زه وایم ده ویلي دي چې څوک حیات دغه چې دی حیات برزخي نه مني په هغه پسې مونځ نه کېږي نو په دې ځای کې خو تا په هغه باندې فتوا ولګوله په حیات النبي کې تا د هغه موقف وانخېسته په حیات النبي کې ستا فتوا کې شیخ سرفراز صفدر د هغې په فتوا کې شیخ قاسم نانوتوي صاحب راغی او دلته ته ځان استدلال کې یوه خبره ده
دا زما سره د شیخ قاسم نانوتي صاحب عجوبه 40 دی، په دې کې دی لیکي شهید اس بدن سے زندہ نہیں، شهید د دې بدن سره ژوندی نه دی، او بیا ورته لیکي ها جنت میں ان کو دوسرا بدن مل جاتا ہے. دا شیخ قاسم نانوتي صاحب دلته دا خبره به صبر دی کتاب د المسلک المنصور 66 کې دی لیکي معتزله وغیرہ باطل فرقوں نے جسم عنصری سے اس طرح جو استدلال کیے دے جسم عنصری دغه په جسم عنصری نه جسم مثالی دی ولګیدو، وای د معتزله موقف دا دی چې هغه جسم مثالی مني. نو ګویا چې ستا شیخ سرفراز صفدر په شیخ قاسم نانوتي صاحب باندې فتوا ولګوله چې دی په دې مقام کې معتزلی دی، او په دې کتاب کې دا تحقیق المتین د ستاسو مولانا محمد امین صاحب دی، په دې کې دی لیکي وای بزرگانو یہ عقیدہ ان منکرین حیات معتزله کا واضح طور پر قرآن و حدیث کے خلاف ہے. د شهید جسم ته میت ویل او شهید چې دی دغه دپاره جسم مثالی منل دا د معتزله موقف دی. نو زه هم په دې ځای کې تاسو لګېدلی ستا شیخ سرفراز صفدر صاحب هم او ستا د تحقیق المتین والا هم د څه کړي دي، شیخ قاسم نانوتي صاحب ته معتزلي ویلی دی، د قرآن نه ورته منکر ویلی دی. نو که په یو ځای کې تر استدلال کې او بل ځای نه مني نو دا کومه فلسفه ده؟ دا کومه فلسفه ده؟ د هغې نه بعد زه دا خبره کوم، زما د جانبه جواب دعوه واخله، زه جواب دعوه کوم په قضیه حملیې کې د صالبې سره، او بیا په تصریح د کیفیت النسبت کې زه مراد مطلقه اخلم، مطلقه عامه اخلم په مقابله د څه کې د دایمي کې چې کله ستاسو ثبوت چې دی هغه په طریقې د دوام شي هم دنیا کې هم برزخ کې هم آخرت کې. نو زه د دې په عوض کې په مقابله کې مطلقه عامه او یا وقتیه مطلقې سره دا خبره کوم. زه ګوره زه نفي کوم فی البرزخ د استشفاء من النبي او د هر دفن شدنه که قریب او که بعید وي، او بیا دا وایم په عربی کې الاستشفاع ليس بثابت فی البرزخ من المدفون سواء عند القبر ام لا. بیا زما د طرفه چې دی موقف به دا راشي چې ذکر د استشفاء عند قبر النبي من النبي صلی الله علیه وسلم دا ثابت نه دی، نه د قرآن نه، نه د حدیث نه، نه د صحابه کرامو د اقوال نه، او نه د امام ابو حنیفه رحمه الله نه، او دا د استدلال دپاره څلور مضبوط طرق دی. د دې نه انشاءالله ما ته ثابت کا په هغه ټیم به مې در سره منلی، او انشاءالله العزیز زما دا یقین او اعتماد دی چې دا به راته ثابت نه کړي، دا به یاد ساتئ. اوس زما د جانبه حکم واوره، یو حکم منطقي دی. حکم منطقي څه ته ویل کېږي؟ اسناد امر الی امر آخر ایجابا او سلبا. زه په دې ځای کې استشفاء چې دی دا د نبي نه فی البرزخ نفي کوم، نو زه د حکم سلبي قایل یم. بیا که چېرته حکم اصولي وی خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المکلفین مکلفین بالاقتضاء والتخیر، په دغه ځای کې داسې خطاب د الله د جانبه صراحتا نشته، البته تضمنا اشارتا زه به ثابتوم انشاءالله. او هر چې د فقهاو په عبارت سره دی کې زه داسې ویم باقوال الفقهاء والعلماء من السلف والماخوذ من العرب من العلماء العرب والديوبند، هغه داسې چې الاستشفاء والسؤال من المدفون شرک، دا الفاظ چې دی دا به انشاءالله زه به د علماو نه ثابت کم. د هغې نه بعد زه دا خبره کوم چې تا چې کوم آیت کریمه وي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله، باغی باندې چې دی تا د شیخ قاسم نانوتي صاحب قول پیش کو. ما شیخ قاسم نانوتي صاحب ته تا په جسم مثالي کې معتزلي ویلی دی، تا ورته چې دی هغې شهید دپاره چې کله هغې د جسم د میت قول وکړو تا ورته معتزلي د قرآن نه درته منکر وي، او عذاب قبر مناظره کې تا ویلي جسم مثالي منل دا د معتزلو قول دی، دا د منکرین حدیث قول دی، دا د قادیانیانو قول دی. نو تا چې شیخ قاسم صاحب ته داسې القابات ورکړه اوس دې څنګه استدلال نیسي؟ او پادشه مفتی شفیع رحم الله هغه د دې آیت د لاندې لیکلي ثم یمیتکم ثم یحییکم، د دې نه هغې مراد د دنیا ژوند او د قیامت ژوند اخیستی دی. او په دغه ځای کې ستاسو قول دا دی چې څوک د دنیا ژوند دې نه مراد اخلي او دارنګې د آخرت ژوند مراد اخلي او د برزخ ژوند مراد نه اخلي، د عذاب قبر نه منکر دی. نو مفتی شفیع رحم الله ستا په نسبت باندې د عذاب قبر نه منکر دی. او دغه شان دا نور علما دې پیش کړل، د هغې په عوض کې به درته زه نور حواله جات خیم، خو زه دا ویم د قرآن حدیث د صحابه او د امام ابو حنیفه رحم الله نه دا مسله نه ده ثابته، او انشاءالله زه به ثابت کوم چې علماو دې ته شرک ویلی دی. ولو انهم اذ ظلموا د آیت چې دی وي د آیت باره کې زما خبره واخله. ولو انهم اذ ظلموا ته دا آیت عام دی، زم بالفرض که دا آیت عام شي دا مقدم، نو د ورپسې آیت به عامي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. که دغه آیت د عام واخیستو نو اوس ته وایي زما استاد مناظرې فیصله به خلک عوام به چې دی نو په میډیا باندې کوي، نو تا فیصله د الله په نبي په قول باندې ونه کړه، یا خو به دا وې تا فیصله چې دی په الله په نبي باندې ونه کړه او فیصله دی الله نبي ته ونه سپارله، یا به دا وې چې دا مخکې آیت عام نه دی، او یا به دا وې چې زمانه نعوذ بالله کفر صادر شو. ولې فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، دا ورپسې آیت به بیا عام منې، که چېرته ورپسې آیت عام نه منې دا تالی باطل مقدم مثل. د دې نه مخکې وګورئ بل دلته لفظ جاؤوک راغلی، جاؤ قبرک نه دی راغلی، بل ګوره د ثبوت د استشفاء عند قبر النبي دپاره په دې آیت کې رایحه هم نشته، رایحه
بوی پکې هم نشته د ثبوت دپاره. بل زه دا خبره کوم تا چې د دې نه کوم استدلال وکړو د استدلال دپاره 4 طرق دي. په 4 طرقو کې ستا کوم یو د استدلال طریقه د مراده ده په دې ځای کې د هغې وضاحت به وکړي. بله خبره زما دا ده که چېرته دا آیت عام شي دا مقدم شو د سورې حجرات هغه آیتونه به هم عام شي چې ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. کوم خلک چې ای نبي ګوره د نبي صلی الله علیه وسلم قبر مبارک د بیبي عایشې هغه کمره ده. الحمد لله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. د وحدان صاحب عادت دا وي هره مناظره کې د خپل موضوع نه په هره مناظره کې تېښته کوي، نه خو د دعوې پته لګي نه د دلیل پته لګي. د ده زموږ سره مناظره شوې په یاد روح باندې، هلته نسمت المؤمن په هغې کې لګیا و، حیات النبي باندې نسمت المؤمن کې لګیا و، حیات النبي ته نه راتلو. نن چې استشفا ته رالو د حیات النبي ته منډې وایي، عذاب قبر ته منډې وایي. تحت شهدا چې کوم عنوان دی هغې ته راشه، هسې ګډوډو خبرو به ځان نه خلاصې. دویم نمبر ونی صاحب د ټایم به لږ ودرېږه، جوابي دا هم لږ راولېږه. ټایم به یې صاحب ووایي. دویم نمبر مولوي صاحب دا ټول بحث به خلک اوري پلانکي دا لیکلي پلانکي دا لیکلي د تضادات هغه تضاد هغه ټیبونه په دې باندې مزه یې کوو. انشاءالله ولې چې وخت راشي دغه هم درته یو ځل نه درې څلور پیرې ښودلي هم دي چې ستاسو دا ټول ګپ شپ په دې وخت کې د کتابونو وضاحت چې کې خپل دلایلو ټیبونه ځي راشه اصل مسلې ته په واضح الفاظو کې تعالی مادر کړه چې د رسول الله صم قبر ته د حاضرۍ په وخت کې د شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. فقهای امت اکابرین امت علماء دیوبند ټولو په خپلو کتابونو لیکلي ده. په دې کې په کوم ټکي ته نه پوهېږي ووایي زه درته وضاحت وکړم. د جواب دا ورکړی چې شفاء من النبي عند قبر النبي ثابت نه ده. د قرآن او حدیث د فقهای کرام حکم دې ته علماو شرک ویلی دی. ګوره ما د استحباب حکم ولګو در شرک په کار دا چې اوس یو قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل راوړي چې نبي سم قبر ته ورتلل د لرې نه خبره نه. ما مخکې واضح کړله تنقیحات او دا ومې منقحه کړله چې لرې نږدې خبره زما اوس ته نه ده عند القبر بلکې موضوع دریم نمبر شرط لیکلی شو چې د موضوع نه به خروج شکست ګڼلی شي. نو هغې له به راځو زه به ستا دلایل وزګوره به مولوي صاحب. یو دویم نمبر ویره خلاصه کیداني لیکل ته ټول عمر د خلاصه کیداني او دغه ابتدایي کتابونه نه راوځي لږ دا شامي هم راغله بلکې خلاصه کیداني ولم لیکل خو عبارت د پوره نقل نه کو دا د مستحب تعریف کوي چې دغه هم دی ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم ورته وکړه. دویم ما احبه السلف اگر چې دا سلفو خوښ کړي وي یو کار سلفو خوښ کړی دغه مستحب دی دا شامي دی زما استاد مذهب مسلم کتاب دی. یو خبره راخلي بله پرېږدي بیا ما ته وایي د نبي علیه السلام نه بخې ظالمو قرآن مې پیش کړو لږ صبر وکړه حدیثو به مې انشاءالله ولې ستا ته انبار لګوم اوسو هغه به مو ګورې. دویم وایي چې نبي علیه السلام پخپله کړی نبی علیه السلام پخپله خپل قبر ته خو نشي راتللی البته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه به زه تا ته ښیم چې دې نه ثابتېږي په دې طریقې سره مخکې به ځو. بیا دې لاړو استمداد او استشفا دې کې تضاد دی هغه کې مولوي صاحب ګوره هغه ستا کتابونه هم لیکلی دی چې ترادف دی که تضاد دی خو هغې ته نه ځو هلته هغه الفاظو کې نه انخلو اصل راځو. زما ستا باس نه په استمداد کې دی زما ستا باس نه د توسل کې دی زما ستا باس په خاص صورت کې دی چې هغه استشفاء د قبر نبي صلی الله علیه وسلم دی لہذا اقه صورت راواخله په هغې کې باس کوو. د بیا ډېر ښه جواب وکړو وایي نانوتي صاحب رحم الله اصل موضوع نه تېښته وکړله وایي تا ورته هغه ځای کې کافر ویل هغه ځای کې نعوذ بالله نعوذ بالله تا ورته په خپلو کتابونو کې قادیانیانو سره تشبیه ورکړې نه دی حق جلد 175 زه پیش کولی یم سم خو وخت په هغې باندې نه ځای کوم دې فضولیاتو پسې مه انخلا. دویم نمبر قاسم نانوتي رحم الله الحمدلله زموږ مشر دی تر هغه عبارتونه چې د موضوع سره تعلق نه سره دې ځای کې مه راچوه چې کوم په استشفا په عنوان تا ته د قاسم نانوتي عبارت معلومي میدان ته راوړه چې په هغې باندې بحث وکړو اخوا دې خوا مزه. بیا د دې نه پس دی رالی وای مفتی شبیر رحم الله ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم په دې ځای کې وایي تا ورته راځه قبر منکر ویل هلکه دا موضوع شته شروع ده قسم دی د خپل خلک به په تا پسې خاندي چې دا ته څه شی وی ولو انهم ظلموا باندې وی بس کړو لاړو هغه ځای کې ته بسترې په سر تلله. بیا وایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک او دا ستا دا دواړه به یو ځای کې نو بیا به مولوي صاحب دا دوه حکمونه جدا جدا دي یو عام دی بل خاص دی دواړه یو ځای کول آیاتونه چونکې دواړه حکمونه جدا جدا دي بیا هغه یو ځای کول د یو په بنیاد باندې د بل نه انکار کول دا خالص دجل دی د هغې نه کار مه اخله. بیا وایي جاؤک دی جا قبرک نه دی ای مولوي صاحب دا رسول الله په خپل قبر مبارک کې نه دی پروت تا خو بیا د حیات النبي هغه مناظرې له راغلې چې په روژه مبارکه کې چې کوم جسد مبارک دفن دی دغې ته نبي نه وی بیا د هغې نه انکار کوې که څنګه تیر کې په چې کتابونه پیش کړي. بهرحال مولوي صاحب په بوسو کې اوبه بوتلې دغه به خلک وایي په دوو کتابونو راغی درېیم ما یې له سنن پیش کړو هغې هضم کو. حسن الفتاوی میں پیش کر تفسیر قرطبی بحر محیط شعب الایمان
شفاء السقام کې امام مالک رحم الله دا ما پیش کوو چې امام مالک رحم الله شفاء السقام د دې صفحه نمبر 200 چې دغه آیات نقل کړي دغه د لاندې استدلال کې ولو انهم ظلموا انفسهم امام مالک رحم الله فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم قبر مبارک تراتل شفاعت درخواست کول مراد دي دا مولوی صاحب زما سره لسم نمبر نشر الطيب زمونږ استاد ټول روحاني نکاح دا په خپل کتاب مشرک خو ورته نه وکړه د دې صفحه نمبر 242 43 دا دغه واضح عبارت پیش کوم چې غب سب ملګوا دې سلی کی هغه عبارت نقل کی پورا تفصیلی روایت درست ہے پیش کوم ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤ کہ استغفر اللہ الى اخری بیا وہی اور اس میں آپ کے پاس اپنی گناہوں سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب کے حضور میں آپ کے وسیلے سے شفاعت چاہتا ہوں آیا ہوں پھر 2 شعر پڑھے اور ان میں محمد بن عرب کی وفات 228 ہجری میں ہوئے اور دا زمانہ چلے خیر القرون دا اور خیر القرون کا زمانہ تھا اور کسی سے اس وقت نکیر منقول نہیں پس حجت ہو گیا ما مستحب لیکلی د شامی نه می درته پیش کړه خلاصه کې دانی نه روزه هغه مخکې عبارت د پرې خو نیمه نیمه خوري خیر الفتاوی دا د چا څنګه چې تاسو سره د وفاق المدارس در سره د خیر الفتاوی چې لیک صفحه نمبر 157 کې دیم لیکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر خواته راتل دغه آیات په استدلال کوي مولوی صاحب دغه رنګ فضایل حج تبلیغی جماعت والا دا خلک بوازی الفاظ سره واوره دہلی کی صفحہ نمبر 136 دقیقہ آیات نقل گئی سلام کے بعد اللہ جل شانہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے اور حضور علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرے جمہور علماء اس کی جواز کے قائل ہے اور بیا امدق آیات نقل کی ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤ کہ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول دق آیات نا شیخ الحدیث سے رحمہ اللہ استدلال کی ہوا ہے مشرک و نعوذ باللہ نہ پوچھ دلو استاسو نو نوی نوی طریقے سے کی دغه رنگی مغنی لی ابن قدامہ دا تحریرات حدیث خپل نکنه کنه انکار کې تحریرات حدیث اقام دقه آیات نه ام دقه آیات دلان دي دغه روایت راوړي او استدلال ورنه کوي نن وایا خپل نکاح خپل ځان کې سند به باطله ختمه خو ټیک ده که نه باطله نه ختمه بیننا مسله تسلیم کې زد مکو دا مغنی المغنی ابن قدامہ د دې صفحه نمبر 313 213 دا جلد نمبر 5 دی دیم د آیات نقل کوي ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله الى اخره بیا وي هغه کسر هغه نبی سم قبر ته بخیر القرون کې ورته وقت جئتک مستغفرا لذنبي مستشفعا بك الى ربي شفاعت درخواست د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر په خوا کې وکړو دا مولوی صاحب زما سره 14 نمبر محقق تقول د دې مولوی صاحب علامه سیندی رحم الله په 124 باندې د آیات راوړي وګ شورته ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا واستغفروا الله بیا وی بل فقهاء المذاهب حتى الحنابلة على شمول الآية لما بعد الموت والانبياء مخکې مې قاعده ذکر لله تواب الرحیم بما قبل الموت تخصیص بدون حجت عن هوا دی وی څوک چې دنیا سره دی تخصیص کوي د خپل خواهشاتو نه کوي د شریعت دی قاعده لاندې نه کوي به قاعده نقل کوي وترك المطلق على اطلاق مما اتفق عليه اهل الحق والتقييد لا يكون الا و اذا دی په عموم باندې اهل حق متفق دی وحدان سبو او بیا وی ولا حجت هونه تقول څوک چې را مقید کوي د دنیا ظاهري ژوند سره په دې باندې هیڅ دلیل نشته بل فقهاء المذاهب حتى الحنابلة بلکې فقهاء د تمام مذاهب حتی حنابلة على شمول الله اغوی دا آیات عام ګڼل ولی والانبیاء واحیاء فی قبورهم یصلون دا ولا مولوی صاحب زما سره تفسیر النسبی د دې جلد نمبر دی مولوی صاحب کو صفحه نمبر 367 دا دیم وی ولو انهم ظلموا انفسهم دې دلاندې وی هغه تعبیر هغه او ویل خبر خواته وقت ظلمت نفسي وجئتك استغفر الله من ذنبي فاستغفر لي من ربي فنودي من قبري قد غفر لك اواز ورته راغی الله رب ذل جلال تا بخنه وکړه دا قرآن مجید آیات دا غي دلاندې ما ته کم از کم 14 مفسرین پیش کړل اکابرین دیوبند من پیش کړل دا غیر مخکې د څه څوک مې نه پیش کړل چې صرف زمونږ یو تاسو یې دمنئ تا ته زما چیلنج دی دی آیات دلاندې یو دغه مفسر پیش کړي چې مسلمي اسی کو توبه نه رالي چې هغه د لیکلي وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک ته راتلل شفاعت درخواست کول چې ته زما لپاره د الله نه شفاعت وغواړه دا شرک د چیلنج د زما تر مسلمان زراعت کې وغواړي دویم نمبر زره اعظم احادیث توحدان سے ویلو ول احادیث پیش کړه زما سره ابو داود شریف جلد نمبر 1 دے سب 286 دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يسلم علیہ الا رد الله علیہ روح حتى ارد علیہ السلام زما قبر مبارک تسو راش سلام مگی زور سلام جواب ورکو دا ول استاسو پنځ پیرانو مسلک الله کبر استاسو مشر اغلی کی شیخ طیب صاحب پر اس طرح قبرستان میں جا کر سلام کرنا در اصل دعائی مغفرت ہے کیونکہ وہ سلام نہیں بلکہ یہ سلام صرف دعا ہے ګوره هغه سلام تری دعا ویلا السلام علیکم دا سپورت ہوا ہے دا آغا طرف نے ورطا وعلیکم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مرفوع حدیث کی صفحہ نمبر 37 ٹیم ودرو چی دیو خبری کے خواہ دا آغا طرف نے ورطا جواب ہم ملاو شو گورا دا دعا درخواست ہم ہو شو دا دعا جواب ہم ملاو شو دا قبر دا مرفوع حدیث نا او دا زمان سر نشر تیب صفحہ نمبر
دا پرېږده. هغه نشر الطیب صفحه نمبر 200 کې علامه عثماني صاحب رحم الله مولانا صفالي تانوي رحم الله هم دغه نقل کوي صفحه نمبر 200 کې لګ راوړم. مولوی صاحب دغه روایت ز په ګڼو سره خو دې سم خو دلته هغه پر एकदम صرف تانوي بابا واوره دغه حدیث نه استدلال کې په استشفاء باندې وایوره دی وही तलखीस मजमूई रिवायत से अलावा फजीलत हयात व इकराम मलाइके की बरज़ख में आप वसल्लम की मशागिल साबित होती है. आमाल उम्मत का मुलाहजा फरमाना, नमाज पढ़ना, गज़ा मुनासिब इस आलम के नोश फरमाना, सलाम का सुनना, नज़दीक से खुद और दूर से बजरिए मलाइके सलाम का जवाब देना, ये तो दाइमन साबित है. और ब्या वही अगाशार नकल के हुए मैं कसम खाता हूँ कि आपके पास मज़ार शरीफ पर कोई शकिस्ता हाल दुआ के लिए अर्ज़ करने को नहीं पहुँचता मगर इसकी शकिस्तगी की इस्लाह हो गई इस तरह से कि हयात बरज़खिया की सब आपने सुनकर दुआ पर मैं और कामयाब हो गया. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ वकला